بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. دردی پاک پر شوق سر ہوئی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. سورہ بقرہ آیت نمبر 83. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ. محترم مخکې رکوع کی بیان د مذمت د یهود اوشو چې دا یهودیان د دې مزاج دا د چې هر ټیم د قوانینو الهیو مخالفت او د پیغمبرانو د مخالفت او بیا په دق کې باندې فخر کول دا د دې شیوه ده او د دې مزاج دا دی چې د الله تعالی په احکاماتو کې د الله په کتاب کې د خپل طبیعت او د خپل مزاج مطابق چلیدل. د خپل ځان د الله او د الله د پیغمبر د حکم تابع نه جوړي بلکې د دین خپل تابع ګڼي. دغه مضمون په مخ کې رکوع کې هم ذکرو، دغه مضمون په دې رکوع کې هم ذکر کیږي. دا آینده چې کومه رکوع ده خلاصه د رکوع بیان د ضعف العلم لليهود. د دې يهوديانو دا چې کوم علمي کمزوري ده کنه او هغه علمي کمزوري په دې بنیاد باندې چې دای په هر سیس کې د خپل دنیوي اغراض او د مقاصدو او د دنیوي مفاداتو طلب کوي. نو چې کوم ځای کې دی ته هغه خپل دنیوي مفاد مخې ته راځي نو دی هغې طرف ته ورمنډوي. خو چې کله دنیوي غرض او مفاد دی ته په نظر نه راځي که نه نو دی د هغې نه ځان په شا کښي. نو دقه خلاصه د رکوع د بیان د ضعف العلم لليهود. خجی وَإِذْ په هغه وخت کې اخذنا چې واغسته مونږه میثاق بني اسرائیل کلک وعده د بني اسرائیلونه لا تعبدون دا چې تاسو به بندګي نه کوئ الا الله مگر د یو الله بندګي به کوئ. نو دغه وعده څه وه؟ دغه وعده چې الله په تورات کې اغستې وه توحید په العبادت. توحید په العبادت د الله تعالی عبادت په کوئی او یکتا به منئ. نو علما ذکر کوي وایي دغه یهود په دې خپله وعده باندې ټینګ پاتې نه شو ځکه دغه یهودو د الله تعالی د ذات سره مختلف قسم چې کوم نه هغه څیزونه دی مساوي وګڼل. لکه د دې عقیده سوا د دې عقیده دا وه عزیر ابن الله، عزیر علیه السلام نعوذ بالله وی د الله تعالی زوی دی. لا تعبدون دا چې بندگی من کوي تاسو الا الله مگر دی والله تعالی
وبالوالدین یو د مور او پلار سره نو مقدر راو بسی احسنوا بالوالدین احسان کوي د خپل مور او پلار سره احسانا په حسن سلوک سره په خو خبرو سره سو کوي د مور او پلار سره حسن سلوک هغه اختیار کوي نو د مور او پلار علما ذکر کوي کنه وی الله تعالی د عقیدی د توحید نه بعد متصل چې د کوم خبر ذکر کوي کنه هغه د والدینو د حقوق کوي چې د مور او پلار سره خیر ښېګړه کوي د مور او پلار د هغې خیال ساتئ مور او پلار ته سخت خبره مه کوي د مور او پلار سره د ادب مظاهره کوي او د مور او پلار د خبرې پابندي چې کوم نه هغه دا په خپل ځان کې پیدا کوي ځکه علما ذکر کوي که نه وایي د الله نه بعد که په دې انسان باندې د ټولو نه زیات حق د چا دی که نه هغه پې د مور او پلار دی او د مور او د پلار دومره حق دی که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه یو صحابي رالی که نه وی د الله حبیبه وی په ما باندې په ژوند کې د ټولو نه زیات حق د چا دی نو حضور علیه الصلاة والسلام ورته لامک ستا د مور حق دی در باندې نو حضور دا صحابي بیا تپوس کوي ثم لمن د الله حبیبه بیا را باندې د چا حق دی نو بیا ورته لامک د مور حق دی در باندې نو دا صحابي په دریم ځل تپوس کوي ثم لمن یا رسول الله د الله حبیبه بیا را باندې د چا حق دی نو حضور ورته لامک بیا هم در باندې د مور حق دی نو په څلورمه درجه کې چې تپوس وکړو ثم لمن یا رسول الله د الله حبیبه بیا را باندې د چا حق دی نو بیا د الله پیغمبر ورته ویلي ابیک د پلار حق دی در باندې نو د مور حق دی ورپسې د پلار حق دی ګورې دا یې که د نن زمانې نوجوان وي که نه ځکه د نن زمانې نوجوان ته د ټولو نه زیات حق چې په خپل ځان باندې د چا ګڼي نو هغه د ښځې ګڼي ٹھیک شو د ټولو نه زیات حق چې کوم د نن زمانې نوجوان په خپل ځان مني که نه دا د ښځې حق او بیا مور او پلار دا ورته دشمنان ښکارېږي مور ځکه سره د مور او د پلار د حقوقو اړو څه تصور نی بیا چې کم نه هغه په وړه وړه خبره باندې د ښځې په سر باندې د مور او پلار بې عزتي د ښځې په سر باندې د مور او پلار ګریوان تلاس اچول هغوی له چې کم نه هغوی باندې غزارونه کول داسې بدبخته پکې مشته هغوی په مور او پلار باندې مستقل گزار کوي لہذا الله تعالی وی وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره حسن سلوک کوي نو مفسرینو دلته یو نقطه راغستې ده هغه نقطه دا ده که نه وایي که چېرته یو انسان د الله تعالی عبادت خو ډېر کوي او د ده نه مور او پلار خفه دي که نه د سړی چېرې جنت ته نشي تللی ډېر عبادت ګزار دی ډېر منځونه کوي ډېر تهجدونه کوي خو چې کله ته مور او پلار خفه دي که نه د سړی به د جنت بوی هم نه صحیح کوي پوهیږئ تاسو او مثال زنده موجود دی د حضور صحابي دی حضرت علقمه هغه چې کله وفات کیږي که نه نو په ژبه باندې کلمه نه راځي په ژبه کلمه نه راځي نو حضور تپوس کوي د مور او پلار ژوندي دي نو جواب میلاو چې صاحب پلار وفات ته خو یو بوډۍ مور د هغه ژوندی ده نو حضور ورته وی رایولئ چې رایوسته که نه نو تپوس ترې نه کوي وایي ستا دا بچی څنګه سړی دی دا څنګه انسان دی نو دا مور یې ورته وایي صاحب ډېر عبادت ګزار دی ډېرې صدقې کوي ډېر نفلونه کوي حضور ورته وایي تا سره یې څنګه معامله ده دا مور یې ورته وایي صاحب زه ترې خفه یم نو علما ذکر کوي علقمه د حضور صحابي دی حالانکه د صحابي مرتبه څومره اوچته ده نبی کریم فرمایي که نه وایي لا تصبوا اصحابي زما صحابه کرامو ته بد رد مه وایئ وی که چېرته تاسو د احد د غر برابر سونه دا صدقه کوي که نه نو زما د صحابي د کجوري د صدقې اجر ته نشئ رسېدی دومره د صحابو مقام دی او بیا د هغه صحابي چې کله ته مور ته خفه ده نو په ژبې کلمه نه راځي نو د دې د 14مې صدۍ د مسلمان په ژبه باندې به څنګه کلمه راځي بیا ٹھیک شوا نو مور او پلار به رضا ساتو خصوصا مور ته کم دی که نه الجنت تحت اقدام الام خلق د میندو د حقوقو خیال ساتي خو دا پلاران غریبانان نه دي دی په کې هسې منځ کې اخوا دی خوا کوي دی په کې هسې دی کم نه اخوا دی خوا کوي حالانکه د پلار نسبت چې کم نه هغه لږ وګورئ د الله پیغمبر د پلار له چې کم مقام ورکړی دی که نه هغه څه وایي وایي رضا الرب
فی رضا الوالد. د الله رضا د پلار پر رضا کې ده. پس کې ده د پلار پر رضا کې ده. نو که پلار رضا دی نو الله رضا دی، او که پلار خفه دی نو الله خفه دی کنه. نو علما ذکر کوي د الله رضا چې کوم نه هغه دی معلق کړه د پلار د رضا سره. نو د پلار د خبرې قرآن څه واړو څوک خیال نه ساتي. د مور لا سنا سجې کم نه هغه د خلک گزاره کوي، خو د دې پلارانو په معامله کې لغونتې خبره ډېره، او بیا خصوصا هغه پلار چې هغه بېوسی، هغه د جیداد مالک ني، هغه پلار چې هغه د بینک بیلنس مالک ني، هغه پلار چې هغه د هغه سورس اف انکم ني کنه، او هغه د دې بچو ته چې کم نه هغه په تمه ناستي، د هغه پلار خو بیا څوک چې کم نه په سره کاسیره کې هم نه حسابوي ښه. ٹھیک شو د مور او خصوصا د پلار قدر تر هغې پورې کوي تر کومې پورې چې پلار یې د بچو پسې خپله حصه نه ایښېدولي، بچو له چې کوم نه خپل دغه څه شی ورکړی ني، تر کومې پورې چې پلار ګټلی شي که نه نو دا بچي قدر کوي. ٹھیک شو. خو چې کله پلار د هر څه نه وځي که نه نو بس دقه ټایم کې د دې اولاد د اصل امتحان دقه ټایم پته لګي ښه. خجی وبالوالدین د مور او پلار سره احسانا نیک سلوک کوي، وذل قربا رشتہ دارانو سره، والیتاما یتیمانانو سره. نو رشتہ دارانو سره حسن سلوک پکار دی. نو پر رشتہ دارانو کې حسن سلوک دا دی چې هغوی سره د صله رحمۍ خیال ساتي ښه. خو ګورې نن خفه کېږئ ما مونږ تاسو ټول اول ګورې رشتہ دار ته به نیته یو ښه. اول مونږ دا تاسو خپل رشتہ دار لوو، مونږ وو یاره دی ولې ښه شو، دی ولې داسې چې کم نه هغه دته دا عزت ولې میلاو شو، دی داسې په دې سپینه کپړه کې ولې ګرځي، یاره د ده له دا دومره ښه کور ولې میلاو شو، دته دا دومره ښه ګاډی ولې میلاو شو ښه. اول مونږ تاسو بنیته چاته یو رشتہ دار تا. نو حالانکہ شریعت سوئی وذل قربا رشتہ دار سر حسن سلوک کوي، والیتاما یتیمانانو سرا، والمساکین مسکینانو سرا، وقولوا ای تاسو للناس خلقتا حسنا نیک خبرا پیشان محمد وحق الاجانب. د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د شان او د عام خلق په حق خبره پکار ده. واقیموا الصلاة قائم کی تاسو مزلر، واتوا الزکاة زکات ورکی، ثم تولیتم بیا مخواړو تاسو د دقې وادینا، الا قلیلا مگر لږ خلق منکم د تاسو نه داسې وو چې هغوی په دې خپله وعده باندې کلک پاتې شو، لکه عبدالله ابن سلام. وانتم او حال دار چې تاسو معرضون اړیدونکي یئ، ستاسو عادت دا دی چې د الله تعالی د قوانینو او د خپلې وعدې نه مخ اړوئ. وَإِذَا خَذْنَا پا وقت چې واغسته مونږه. نو علما ذکر کوي ذکر د اعراض، دکه مخکې د اعراض ذکر رالی که نه چې تاسو مخ اړوئ اعراض کوونکي د الله د حکم نه بل طرف ته تلونکي، نو د هغې مثال دلته ذکر کېږي ښه. وَإِذَا خَذْنَا پا وقت چې واغسته مونږه میثاقکم کلکه وعده له تاسو نه، لا تسفکونه چې نه به تویوئ تاسو دماءکم وینې د یو بل، ولا تخرجون نبو باسی تاسو انفسکم یو بل لرا من دیارکم دکورون استاسونا، ثم اقررتم بیا اقرارو کتاسو پلاران استاسو بهذه الاشیاء الاربعه پسلورو خبرو باندی خواه، پسلورو خبرو باندی. رنبے ترک القتل، یو بل سر بجنگ و جگڑ نکوی، قتل و قتال بنی. ورپسی و ترک الاخراج، یو بل بجلا وطن کوئی نخوا. ٹھیک شوا. دریم وترک المظاهره، د یو بل په مقابله کې به د دشمن د یو دریم سړي چې کم نه مدد بنه کوي. ٹھیک شوا. او څلورم دا وترک الفراء، چې تاسو به د دې قیدیانو په بدل کې به پیسې نه اخلئ. ٹھیک شوا. نو علما ذکر کوي په مدینه منوره کې د یهودو دوه قبیلې آبادې وي، یو ته بنو قریظه وي، اگر چې بیسیکلی په مدینه منوره کې د یهودو درې قبیلې وي. ٹھیک شوا. یهود د بنو قریظه، یهود د بنو نذیر او یهود د بنو قینقاع، دا درې قبیلې دا آبادې وي د یهودو په مدینه منوره کې. ٹھیک شوا. او د دې مدینه منوره کې د عامو چې کوم نه دا دوه قبیلې وي، یو ته اوس وي او بل ته خزرج وي.
ٹھیک شو نو د دې اوسیانو د دې خضرجانو به یو بل سره سو یو بل سره به چې کمدنه حق ملاتړ به جوړېده. نو علماء کرام ذکر کوي وایي ملاتړ به سو ملاتړ به دو چې دا خضرجیان چې وو که نه نو دی سره به ملاتړ بنو قریظه جوړېدل، دی به مدد کو. او دا بنو نذیر چې وو که نه نو دا به د دې اوسیانو چې کمدنه هغه ملاتړ او مدد له به راتلل، او د دې اوس او د حضرت به یو بل سره هر ټیم د منګک او د پیشو به وخه په وړه وړه خبره باندې به داسې وو چې په سونو کاله به د یو بل سره چې کم دی هغه جنګونه به کول، دشمنۍ به یې پاللې په دې خبره باندې چې د یو اوښ په چې کم دی که نه د یو چراهګاه ته به لړ نو بس په سونو کاله به په دې باندې جنګ و. بیا ښه د یو اوښ په چې کم نه د یو ګودر نه به اوبه وڅکلې که نه نو په دې باندې به په سونو کاله باندې بیا جګړه وکړه. ٹھیک شو. نو علماء ذکر کوي وایي سو دې کې به دا یهود د بنو قریظه او دا یهود د بنو نذیر چې وو که نه چونکې دا یهود دا اهل کتابو او د اهل کتابو نه الله تعالی په تورات کې وعده اغستې وه چې تاسو به آپس کې یو بل سره جنگ نه کوئ، یو بل به قتلوئ نه او یو بل به جلا وطن کوئ نه، یو بل به چې کم دی که نه د یو بل په مقابله کې به درېمګړي مدد نه کوئ. او څه چل به یي که چېرته قیدیان در څخه رالل که نه هغه که د هر ځای نو تاسو به د قیدیانو په بدل کې فدیه او پیسې نه اخلئ. ښه پوهېږئ تاسو اوس تاسو به وایئ چې د مدینې منورې ته دا یهود څنګه راغلل. نو علما ذکر کوي که نه وایي دا یهود چې وو نو دی په دې خپلو مذهبي کتابونو کې دا خبره لوستې وه چې نبي آخر الزمان کله الله پیدا کوي که نه نو د آخر زمانې پیغمبر د هغه د هجرت چې کوم ځای دی نو هغه به مدینه منورې ښه هغه به مدینه منورې. نو دا یهود رالل د مخکې نه اخکه ځای کې دیره شو ښه ځکه د دی تصور دا و چې مونږ به د دقې آخر زمانې د دې پیغمبر مدد به کوو او په ده به ایمان نه اړو او مونږ به چې کوم نه هغه د ده شریعت په قبلو د ده خبره به منو او د دقې د وجې نه به الله مونږ ته کامیابي راکوي. نو په دقې غرض باندې دی رالل په مدینه منوره کې دیره شو. اگر چې بیا حضور علیه الصلاة والسلام دا یهود د مدینې منورې نه ایستي دي ښه جي خو دا واقعه چې کوم ده د هغې بیکګراونډ داسې و. وَإِذْ أَخَذْنَا پا وقت کې چې واغسته مونږه میثاقکم کلکه وعده له تاسو نه لا تسفکونا چې نه به تویوئ تاسو دماءکم وینې د یو بل ولا تخرجونا نبو باسی تاسو انفسکم یو بل لرا من دیارکم د کورونو ستاسونا ثم اقررتم بیا اقرار وکړه تاسو په قبلولو د دغې خبرو سره وانتم تشهدون وحال دار چې تاسو ښه پوهېږئ په دې خبره باندې چې او دا واده شوي وقه ثم بیا انتم تاسو هؤلاء داسې خلک یئ تقتلونا چې قتلول مو انفسکم یو بل لرا څه چل به د اوس او د حضرت د ملاتړ دپاره به راوچت شوئ نو یو بل به مو قتلول نو په دې کې به بیا یو بل ته نه کتل وتخرجون فریقا او جلا وطن کوي تاسو یوې ډلې لرا منکم د تاسو نه من دیارهم د کورونو د دینا تظاهرون مدد کوي تاسو علیهم په مقابله د دوی کې بالاسم په ګناه سره والعدوان او په ظلم سره سوي تاسو چې کوم دی که نه د دې خپلو د یهودو په مقابله کې تاسو چې کوم دی هغه رالګېدئ تاسو د دقې د خپلو ملګرو په مقابله کې رالګېدئ د درېمګړي مددم کو وَإِن يَأْتُوكُمْ كَچَرْتَ راوستې شي تاسو ته اسارا قیدیان تفادوهم نو تاسو فدیه اخلئ په دې سره پیسې اخلئ په دې باندې ښه. نو علماء کرام ذکر کوي که نه وایي چې کله په غزوه بدر کې د دې کفارو د طرف نه دا اویا کسان قیدیان شو که نه نو حضور علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره مشوره وکړه او مشوره څنګه وه مشوره دا وه که نه چې د الله پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق راوغوښتو او حضرت عمر فاروق راوغوښته ځکه روایاتو کې راځي که نه وایي د حضور علیه الصلاة والسلام دپاره څو دوه وزیرین او معاونین په ځمکه باندې وو چې هغه څوک وو حضرت ابوبکر او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او دو معاونین او وزیرین والا په آسمان کې چې هغه څوک وو حضرت جبرائیل او حضرت میکائیل علیهم الصلاة والتسلیمات
پوهیږئ تاسو. نو حضور د دوی نه مشوره اخسته. نو ابوبکر صاحب ورته وی صاحب د دې اسلام او د دې مسلمانانو دا اکانمي لغونته کې کمزورې ده، معاشي لحاظ سره دی لږ کمزوري دي. نو څه چل به وکړو؟ وی د دوی نه به پیسې واخلو او د دې باندې به د دې مسلمانانو لغونته کې معاشي قوت پې مستحکم شي، وسله به پې والو، نور د دې مسلمانانو چې کم زخمیان دي کمې کونډې دي د دوی به مدد وشي. عمر فاروق نه چې کله تپوس وکړه که نه، وی عمر ستا څه رایې ده؟ وی د الله حبیبه وی زما خو پکې رایې دا ده که نه، وی چې کم پکې زما رشته داران دي اول ما ته را مخامخ که چې سر تې لرې کړم. او داسې وی چې د چا وی د ابوبکر چې پکې کم رشته داران دي دته ور مخکې کوي چې دا سرونه ترې نه لرې کړي. او دقسې بیل صحابي چې کم دی که نه، وی دا خپل رشته داران دی ورته ور مخامخ کړي چې بس لرې کوي. د الله حبیبه وی دی ولې د اسلام او د مسلمانانو مقابلې ته راتلل؟ وی دی یرول پکار دی. نو علما ذکر کوي دغه خبره اگر چې په ظاهره کې لګه ترخه وه خو ښه وه. د عالم بالا د الله تعالی او د اسمانونو کې چې کمې فرشتې وي که نه، د هغې دغې خبرې ته زیاته ترجیح وه. ٹھیک شوه؟ علماو لیکلي دي که نه، وایي تقریبا په 12 ځایه په 12 مقاماتو کې د حضرت عمر فاروق د رای د هغې تایید ګوره چې کوم نه هغه د وحي په ذریعې سره راغلی دی. ٹھیک شوه؟ ځکه علما ذکر کوي که نه، وایي د پردې دا چې کومه خبره وه که نه، نو عمر فاروق رضی الله عنه لومبی چې کوم نه هغه د دې خبرې د الله پیغمبر له مشوره ورکړې وه. د الله حبیبه د منافقان وي په مدینه منوره کې ګرځي. وی د دې مسلمانانو دا زنانه چې کم دی که نه، وی دی ته حکم وکئ چې دی دې پرده کوي. الله حکم نازل که چې وقل یا ایها النبی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. او بیا علماء کرام ذکر کوي نظر دې مخکته ساتي، او بیا یدنین علیهن من جلابیبهن، پړونه دې په ځان باندې راواچوي. نو علما ذکر کوي عمر فاروق رضی الله عنه رای دغ کوه، او د حضرت ابوبکر رای دا وه د دی نه به څه وکړو؟ فدیه به ترې نه واخلو. وهو محرم، حال دا ده چې حرام کړی شوي دی علیکم په تاسو باندې اخراجهم یستل د دی. افتؤمنون ایمان نړی تاسو ببعض الکتاب په بعضې څه د کتاب باندې، وتکفرون انکار کوي تاسو ببعض په بعض نور سره. څه دی چې کوم خبره مو د طبیعت مطابق وي بس هغې منلو ته تیارې، او چې کومه مو د طبیعت مخالف وي که نه بس هغه نه منئ. فما جزاؤ پس نه د بدلا من د هغه چا یفعلو چې کوي ذلک دا کار منکم د تاسو نه الا مگر خزي رسوایي ده فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې. نو رسوایي څه شوه؟ رسوایي دا شوه چې علماء کرام ذکر کوي د الله پیغمبر چې کله د غزوه احد نه واپس رالی که نه، د غزوه احد نه، نو علماء کرام ذکر کوي څوک وایي چې غزوه احد دی او څوک وایي چې نه غزوه احزاب دی. دا دوه اقوال پکې علماو راغستي دي. وایي چې کله حضور تشریف راوړه که نه، نو حضور هغه جنگي چې کوم لباس و هغه بدل کو، غسل کو، نو په دغه کې جبریل امین نالی. نو چې جبریل امین نالی نو هغه اقسی په جنگي شکل کې و جنگي لباس یې اچولی. نو حضور علیہ السلام ته وی د الله حبیب تاسو جوړی هغه جنگی لباس بدل کو. حضور علیہ السلام متوی او وی پرشتي چې کمنر لا تروسه پورې په حالت جنگ کې دي. نو د الله پیغمبر متوی ولی وی د دې يهودو د دې بنو قریظه ولغونته کې خبر اغستل غواړي کنه. نو يهود د بنو قریظه چې وکنه، يهود د بنو قریظه د هغې محاصره وکړه. نو چې محاصره وکړه کنه، نو د هغې ځوانان ټول قتل کړل. دا غي چې کوم ماشومانانو هغه وینځي غلامان شو. دا غي چې کوم زنانه وي هغه نه وینځي جوړې کړې. ٹھیک شوه؟ نو ځکه خو او دا چې کوم بنو نذیر وکنه نو دی جلا وطن کړل. نو ځکه نن اکثر څه کوي، اکثر ابل په دې اسرائیل کې یو یهودي چې کوم نن هغه یو بینر لګولی او په هغې بینر باندې یو عجیبه جمله لیکلې وه چې د خیبر از اور لاست ډیپیټ. وی خیبر چې کم دی که نه، وی دا زمونږ د هغه اخرنی شکست وکړه.
حالانکہ اسلام او اللہ سوئی اللہ تعالیٰ پا قرآن مجید کی وئی چھ سرے لَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا وَإِنْ عُدْتُمْ عدنا کچرتا تاسو جی کمدر حقا دی خپلو شرارتونو تا واپسی اکڑا کنا نمنگا بم دک کسی انجام تا واپسی کو تاسو بم دک کسی انجام او دا زمانگا عقیدہ و ایمان دے چیسے چل بھئی پدائی باندے با اللہ تعالی امام مہدی علیہ السلام او حضرت عیسیٰ علیہ السلام دائی با پی اللہ تعالی جی کمدر مسلط کئی او نوم یہودی جی کمدر اغبد روی زمین نا ختمی خواہ نوم یہودی بجے کمدر حقا دا ختمی اب انشاءاللہ اغرز لرے ندخا خجی اللہ مگر خزیون رسوائی دا پی الحیات الدنیا پجوندری دنیا کی ویوم القیامتی دا قیامت پرد یردونا مخامخ کول بشری الى شد العذاب سعذاب طرفتاب وما اللہون دے اللہ تعالی بغافل انا خبرا عما دا آسنا تعملون چی دے عمل کئی اللہ وی نا خبر نیم اللہ وی زدہ ہر سوینم دا دی یہودیانو دا چے کم شرارتو ندی کنا اللہ وی دا دینا خبردار مخاب اولائک الذین دا خلقتی اشتروا الحیات الدنیا چی واغست دی مختارک ردی غلزتون دا جوند دی دنیا دا مزیغ ورکڑی دی دنیا دا آسائشات و دی دنیا دا خوندو دا جی کم دا دای واغست القاب بالآخرتی پبادل دا آخرت کی پلا یخففو پسپک پنکڑیشی عنہم العذاب ددین عذاب پا آخرت کی ولا هم ینصرون بدلی مدد اکڑیشی چی کل دا اللہ پا گرفت کراشی خواب کل دا اللہ پا گرفت کراشی کنا نبی بید اخلاصول سوکنینو وَلَقَدْ پتاکیک سراب آتینا ورکڑمونگا موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام تا کتاب نو ربط رکو دا مخ کی رکو سر بالکل خکارا دے چی پا مخ کی رکو کی مذمت دا یہودو چی کم اغشنائیو دا یہودو چی کم ارامتوبونو کنا او دا اغی چی کم مخالفت دا حق دا اغی تذکرہ شوا نو پری رکو کے ہم سکی پری رکو کے ہم دا دی یہودیانو دا اعراض عن الحق او دا مخالفت دا انبیاء دا آغی تذکرہ کی گی خجی وَلَقَدْ پتاکیک سراب آتینا ورکڑمونگا موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وقفینا پیدر پیراولی گلمونگا من بعدی رسول دی موسیٰ علیہ السلام نبی رسولی پا پیغمبرانو سراب مع المعجزاتی سرد معجزاتو نقا ہر یو پیغمبر تیزان زال معجزہ ورکڑی وا علماء ذکر کئی وی دا انبیاء دا سلسلہ چے کما وکنا نو پدئی کہ اللہ تعالیٰ بیشمار انبیاء را لی گلی دیخوا بیشمار انبیاء علماء کرام ذکر کئی کنا وی دا حضرتی موسیٰ علیہ السلام نواق لکنا تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری وی پزرگل انبیاء اللہ تعالیٰ پدئی کرا لی گلی دیخوا تکشوا او دا تمام انبیاء دی جی کمنر حقا حد دین سمرہ کیدنو دی مخالفت کرده خواب او چی دین سمرہ کیدنو تکلیفون وطور رسولی دی واتینا ورکڑمونگا عیسیٰ بن مریم عیسیٰ علیہ السلام زید بی مریم تا البینات اخکار معجزی چی سبے کل اگر مڑی بے جوندی کول دا اللہ پا حکم بندی دبرگی دا مرض پا اغیبے چی بے لاس راکا گو دم بے پیواچو کنا اللہ تعالیٰ باورلا شفا ورکڑکا تکشوا خجی وعیدناہو مضبوط کرو مونگ دلالا قوت ورکڑو مونگ دتا بروح القدسی پر روح پاک سارانو علماء ذکر کری دی وی دا روح القدس نا مراد یا خود جبرائیل علیہ السلام دے او یا تینا مراد انجیل دے خواب وقویناہو بے اعطاء الانجیلی دی حضرت عیسیٰ تا مونگ انجیل ورکو نو دتا مو پدی سر قوت ورکا خواب تکشوا افا کلما یا ہر کلا چی جاکم رال تاسوتا رسول یو پیغمبر بما پاغ حکم سراب لا تحوى انفسکم چی نبخوخو نفسن استاسو استکبرتم نو تکبر بموکو عن الایمان دا ایمان درارونا چی کم خبر بمو پا طبیعت خون لگی دا کنا کم خبر بمو لو نمرلا نو بس اغین بموزان را رست کو او دی پیغمبر تا بمو سبانو کتا
ففریقا پس یوڑل دی پیغمبرانو نا کذبتم دروغدنو گنل تاسو دی لراب لکه حضرت عیسیٰ علیہ السلام او حضور علیہ السلام وفریقا او یوڑل تقتلون قتل کول تاسو دی لرا لکه حضرت زکریا علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام او حضرت یحییٰ علیہ السلام کا علماء ذکر کئی حضرت زکریا او حضرت یحییٰ علیہم الصلاة والتسلیمات دی جی کمدر حقا پدی ونکی ارکڑیو کا ونکی ارکڑیو وقالو شکایت تے کا شکایت تے دینا چی گورے دا یہود چی کم دکنا یہود دا حق اوریدو تا او دا حق خبری منلو تا ندی تیار کا او پا ہر وقت کی دی دا حق نزان درست کولو دا پارسنا سبحانی گوری وقالو آئی دی قلوبنا گلون دمونگا غلفن پپردہ کی دی بل لعنهم اللہ بلکہ لعنت کردے اللہ تعالیٰ پدی باندی بکفرهم بسبب دا کفر دا دی سراب فقلیلا ما یؤمنون پس دیر لک خلق دیر دین ایمان ناولون کی پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی نو علماء ذکر کئی یہودو کی دیر کم خلق تا اللہ ایمان ور نصیب کئی کا اما در طویلیو چی پا زمان نبوت کی تقریباً صرف او صرف لسو کسانو ایمان نوڑے دیکھا او د صحابه کرامو تعداد چې کم دی کنه د حجۃ الوداع په موقع باندې حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره په میدان عرفات کې سو کوئی چې 1,24,000 اسو کوئی چې نه 1,40,000 صحابه کرام سره موجود دي کا ٹھیک شو جی ولما کلچ جا عمر لدی سغاب کتاب من عند اللہ د جانب د اللہ تعالی نا مصدق تصدیق کون کلمات پادا کتاب معهم چی دی سرو وکانو او دا یهود و نصاراب من قبل مقدراتلو دا پیغمبر علیہ السلام نا یستفتحونا چی طلب دا فتح بیکو علی الذین پای خلق من دی کفرو چی کافران شویو نو علماء ذکر کئی وی دی چی با لدی یهودو بچی کل دا قبیل بنو کنانا سر بے جگڑش وکنا نو په مدینه منوره کې چونکه مختلف قبایل آبادو نو دی چې وکلا د دې مشرکانو سره به جګړه شو نو هغه ته وی تاسو ته لګوي صبر وکي تاسو وی نبی آخر الزمان برازي او موږ په هغه باندې ایمان نارو او بیا به موږ تاسو خبر اخلو کا او دا الله تعالی نه سوال کو اے الله د نبی آخر الزمان په وسیله وی دا سوال کو موږ له شو کا مونگ لا فتح راکا اللہ بولا فتح ورکولا خا اللہ بولا فتح ورکولا خجی فلما پس ہر کلا چی جاءہم رال دی سخاب ما آ پیغمبر عرفو چی پی جند دی کفرون کفر کبی پدی پیغمبر سر عنادن شو دا پیغمبر علیہ السلام صفات دا پیغمبر علیہ السلام عادات دا پیغمبر علیہ السلام جسا دا پیغمبر علیہ السلام دا چہری کی کم کیفیت تے دا وختو رنگ دا پیغمبر علیہ السلام اگا دا گردیدو کیفیت دا پیغمبر علیہ السلام دا لاس دا گتو کیفیت دا تمام چی کم دکنا پا تورات و پا انجیل کی چی کم دنا دا صفات ذکر ہوخا پا تورات و پا انجیل کی دا تمامی خبر ذکر ہوئی نو علماء کرام ذکر کئی وی دی تا ارسخ کارو دی دا پیغمبر علیہ السلام اگر تمامی نشانی دی نستی وی ٹھیک شوا خدا غینا باوجود حضور علیہ السلام چی کلا اللہ تعالی مبعوث کنا نو دی دا عناد و دا حسد دا وجن ایمان رانڑو لکہ حضور علیہ السلام اللہ تعالی چی راولی کنا نو دا پا بنی اسماعیلو کرا لکا ٹھیک شوا او سو دا بنی اسرائیل چیو کنا نو دا اسحاق علیہ السلام پا اولاد کیو نو دی سوی وی دا بنی اسحاقنا سلسلہ دا نبوت چکم دا کنا وی اغلال چاہتا بنو اسماعیل تا نو دا دخ کا خبر جی کم دا پا دی بندی سای نشفقا دا دخ کی خبر دا وجینا دی جی کم دی کنا دا دی حضور علیہ السلام دا نبوت تمرن انکارو کو حالانکہ خوات پتا وچی دا اللہ حق پیغمبر دیخوا او ننم چی کم دی کنا ننم ابلز دا دی یهود یو دیر لوی ربی دی دا غیو انٹرویو میں کہتا کنا وی دا دی یہودیانو تا وی دا طولو نزیاد سخت نقصان رسون کی چکم دی کنا وی دا اگا اسماعیلیز دی چکم سکی دا حضرت اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کے ویرہ غلی دی اب اگا سوکتے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے هغه منی دا خبره خدای نه باوجود هغه عناد او بنیتی چې کم نه کنه دا ډیر ناکاره شی دی الله دې تی زموږ حفاظت وکړي فلعنت الله پس لعنت الله تعالی دی علی الکافرین په کافرانو باندې بئس ما ډیر بد دی بئس ما ډیر بد دی هغه څه اشتراو چې خرج کړل دی به په دې سره انفسهم ځانونه خپل ان یکفروا دا چې کفر وکړي بما پاسبان انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی بغیا د وجه د حسدنا د وجه د عنادنا الله تعالی ډیره د تاوان سودای وکړه چې دنیا یې غوره کړه دنیوي هغه مشري غوره کړه دنیوي مال دنیوي مفادات له ترجیح ورکړه او د دې په بدل کې هغه ابدي چې کوم خوشحالي وي ابدي چې کوم کامیابی وي هغه له ته ورکړه اينزل الله دا چې نازل کې الله تعالی من فضله د فضل خپلنا نو د فضل نه مطلب وحیدک او د فضل نه مطلب علم دی د فضل نه مطلب چې کوم دی کنه د فضل نه مطلب د الله تعالی د کتاب ورکړه دا نبوت ته نو دک خبره چې کوم دی په دې يهودو باندې خنرات لکه اينزل الله دا چې نازل کړي الله تعالی من فضله د فضل خپلنا على من يشاء فاچا چې غواړي الله تعالی من عباده د خپل بندګانو نه چې الله چاته سور کول غواړي کنه نو بس د الله په فیصله باندې به اعتراض نه کوو غوړي ښا تکه دا بنیتی چې څوک کوي کنه نو دا د الله په فیصله اعتراض کوي او یو شی چې الله چاته ورکی کنه نو کومه تاسو د خپل سر دی دیوال له 50 ځله راخلاص کو کنه نو هغه ستې نه چوکا کومه تاسو وته ځان ډیر بنیت کو کنه نو هغه بسی اما درته پرونی او شعر ویلو مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے چې الله ته منظوري چې الله یو کار کول غواړي نو کومه ډیر ځان یو 50 ځای ټوټي کو کنه سکول شو نه کیږي به هغه چې کوم الله تعالی ته منظوري ښه نو بیا اسی چې کوم نه ځان له مکار کتلی بس ځان ټول رس چې کوم دی کنه ټول رس بس یو تبنیته د تداشي ولې ملاو شو او سوس مورسی دقه نه تی اغستی شو نه تی لري کول شو نه ولا ور کول شو بس د الله خو خدا چې چاله ور کوي او چانه عقلی ٹھیک شو فباؤ پس گرفتار شدی بعضب على عضب تغسید اللہ تعالی کی على عضب پورتا دا غسید پیغمبر دا اللہ نا وللکافرین دا پار دا کافران عذاب مہین عذاب دا رسوائی دے جسے گئی وللکافرین چی دا اللہ تعالی دا قرآن نا انکار کی او عذاب دا رسوائی سے دے عذاب دا رسوائی دا دے کنا نو چی کلم دی یہود سر اوچت کرے دے کنا اللہ تعالی پیدا سے سوک مسلط کری چی را سر والا والے دے خواہ او دا دنیا تاریخ جے کتا سو اولٹو کنا نو دی یہودو سوخ کی جے کمدن حقا دیر چی کلا دیر زور واخلی کنا نو بس سره د دای هغه زوال بیا ډیر عن قریب راتلو ولی نو دا موجودم دای چې دا کم ډیر زور اغستره کنه عن قریب د دای هغه زوال راتلو ولی عن قریب د دای هغه زوال د دای هغه سرکوبی چې کم نه هغه راتلو ولی خجی وَإِذَا قِيلَ وَرْكَلَ چِوِلَ چِلَمْ دِيْتَاب آمِنُوا تاسو ایمان ناڑی بما پاکولو کتابونو باندې انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی هر کتاب چې دی پاکولو ایمان ناړل قالو نوای دی نؤمنو ایمان ناړون کې مونږه بما پاک کتاب باندې انزل علینا چې نازل کړي شوی په مونږه باندې ويکفرون او حال دار چې کفر کوي دی بما پاس باندې وراو چې علاوه د دین دی دی سکی وی د تورات نه علاوه وی نور چې کوم کتابونه دی دی منلو ته تیار نه یو حالانکه علما ذکر کوي کنه وی دا صراحتا د تورات نه انکار دی دا خبره ځکه دی ته په تورات کې الله تعالی ویلو چې څومره انبیا دي کنه هغه تمام حق دي تمام انبیاء حق منل دا جی کمدن حق دا عقیده دا افتداء دا اسلام نوالا تر افتداء دا دنیا نوالا تر سده زمونگا ساسو در شریعت پوری دا تمام پیغمبرانو دخ خبر ہوا چه طول انبیاء حق منل طول آسمانی کتابون حق منل پرشتی حق منل جنت او دوزق حق منل قیامت کی کمدن حق دا حق منل او بیا باس بعد الموت حق منل دا دا تمام انبیاء دا اصولی خبر دا
دا نو علماء ذکر کوي وی تمام پیغمبران دا په اصولو کې متحد دي، ففروعاتو کې لغون ته کې اختلاف راغلی دی، لغون ته کې اختلاف هغه سره چاته حکم سخت شوی دی چاته نرم شوی دی، خو اصول چې کومونو هغه د تمام متحدو ښه. وهو الحق حالانکه چې دا حق دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما د پاره دا کتاب ما هم چې دی سره دی. قل وتو اے نبی علیہ السلام فلم تقتلون ولی قتل کول تاسو انبیاء اللہ پیغمبران دا اللہ تعالی من قبل مکر دینا ان کنتم مومنین کچرتی تاسو ایمان ناوڑن کی پخپل کتاب بندی نو دا مولی قتلول یا بعضی علماء کرام ذکر کہ ان پماند مائی نافیہ سرا ما کنتم مؤمنین تاسو ایمان نراڑی تاسو مومنان نہیں تاسو صرف دخپل چاہت منن کی خواب. وَلَقَدْ پَتَاكِكْ سَرَاب جَاكُمْ رَاغَلِوْ تَاسُتَا موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی پخکار موجدات سرا ثم اتخذتم العجلہ بیاونی ستاسو سکلر پہ عبادت سر معبود من بعده رسولت لود موسیٰ علیہ السلام ناب وانتم ظالمون وال دارج تاسو سی ظالمانی ظلم کون کی پخپل استرگمو اولیدل چی اللہ تعالیٰ ستاسو دشمن فرعون پا بحیر قلزم کی غرق کو اللہ تعالیٰ تاسو تو خودل دا اللہ نصرت او دا اللہ مدد راتلل تاسو لیدل تاکہ باوجود تاسو لگیا ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام چی کوہی تور تا لڑکنا ندائی دا دیسقی عبادت شروع کو سامری و توی راشی وی کیمیابی منتدا ندائی دا چی کم کالیو کنا ندا اغینے والے اس خی جوڑ کو باتے سوی وی حضرت موسیٰ علیہ السلام وی کوہی تور تا تلے دے وی استاسو خدای وی نعوذ باللہ دل تراغلے دے خواہ نو بس دا ټول چې کم دی کنه په دې دیسقي په عبادت باندې راواړل. نو علما ذکر کوي وایي تقریبا 70,000 یهود چې کوم کنه هغه د دیسقي عبادت کړو ښا 70,000 یهود داسې چې هغه د دیسقي عبادت کړو. وَإِذَا خَذْنَا پاوَقِ چِوا غستمونگا میثاقکم کلکوا د تاسو نه پس باندې علی التوحید د الله تعالی د وحدانیت په منلو باندې ورفعنا اوچت مونگا فوقکم پور تاسو نه اتورا کوئی تور لرا خذون واخلی تاسو سو قلنا خذو حکم الشرائع د شریعت چې کوم احکامات تینو په اغي عملو کوي ما اغساتیناکم چی در کردی ممتاسو تبی قوت پا عمل سرا واسمعو او قبول کی تاسو دی لرا قالو نوی دی سمعنا ورید لدی منگا قبلنا لسانا یا سمعنا قولکا وستادا خبر مواوریدا سمعنا سدے وی پجبا باندی خو قبلو وعصینانا فرمانی کو ان کی وستا وعصینا امرک قلبا پس لکی استادا خبرنا انکار کو خوا وَأُشْرِبُوا اسْكُولَسَوْ فِي قُلُوبِهِمْ پڑھونو دریکی العجلہ محبت عبادت دسخی بکفرهم پسبب دا کفر دری سراب قلوتو اے نبی علیہ السلام بے سما دیر بد دے آغسو یامرکم چی حکم کی تاسو طبیعی پدی سراب ایمانکم اگا ایمانون استاسو ان کنتم مومنین کچارتی تاسو ایمان راوڑون کی نو سبوئی ما فعلتم ذالکا دا کار بمونو کڑے خو تاسو چونکہ دغا کارو کنو حقیقت کے زانو مخکارا کہ تاسو مومنان نہیں ساسو دا ایمان سر سا تعلق نشتا کچارتا مومنان وئی کنا نو مومن بچرم سکی دا اللہ نما سوا بل چاہتا بجے کمدن حقا عبادت نکی خواہ. قل وتو اے نبی علیہ السلام نو علماء کرام ذکر کئی وی درم اعتراض دی بسوی وی دا دی مسلمانانو او دا دی اسلام خوی دا جنت سر اس تعلق نشتے وی جنت خو بصرف یہودو تا ملاویگی خواہ جنت پسی دا بصرف تی کمدن حق یہودو تا ملاویگی نسواراو بوی جنت پصرف نسواراو تا ملاویگی ٹھیک شوا وی دا مسلمانان اسی میدان سڑی کئی خواب اللہ تعالیٰ و تیبس ٹھیک تا کنا دا غزو میدان تاسو وی تی منگا پا آخرت کی جنت تی خوشحالی دی مرگو گواری زان لا پتہ بولگی بیا پتہ بولگی. نو علماء کرام ذکر کئی دیتا چکا امشرانو خبروی چرک تخپل چاڑو ابو کے اخکاری دیتا پتہ وکنا چی بس زمونگا مڑی دل لیو بس پرشتو جے کم دکنا بس آگا دا کٹ بازوگانو آگا خمضبوطی جوڑ کری دی خواہ آگا تیاری کی دی خجی
قل وتو اے نبی علیہ السلام ان کانت کچرتوی لکم الدار الاخرت اغا انجام دا آخرت عند اللہ پنیز دا اللہ تعالی خالصتاً خالص تاسو دا پارا یواز تاسو دا پارا من دون الناس ما سوا دا نور خلقنا نفتمنو الموتا پس تاسو تمناو کئی دا مرگ اگوار اخپل مرگ خوا ان کنتم کچرتی تاسو صادقین اختیاوی ان کی نو تفسیر ابن عباس کی دا خبر لکلی دا کنا وی دا دینا مراد سدے المراد منه المباہلا مباہلت مراد دا خوا دا مباہلی سے مقصدو مباہلہ بے دیتا بھی کنا چیسے جلبو پا یو میدان کے برا جمع شو او بیا اللہ تعالیٰ تب سوالو کو بھی اللہ چی پمونگا کی کمیو پا حق دے کنا دا اغا مددو کا او چی کمیو پا حق دے پا اغا بند عذاب رو لے گا خواہ تکشوا نو دعوت الى المباہلہ نو علماء کرام ذکر کئی حضور علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ بھی دیتا دا مباہلی دعوت پر کرا دی سی نو دیتا تا دا سکول خواہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ارگز بدی تمناو نکی دا مرگو ابدن ہمیشہ دا پارا بما پسب داغی سر قدمت ایدیہم چوڑان دکڑی ولا سنو دی دیتا پتوا دیتا اغخپل رامتوبون اخکاری دل دیتا اغخپل شرارتون اخکاری دل چی زمونگا سدے زمونگا انجام جی کم نر حق بڑیر خطرناکی خواہ زمونگا انجام بڑیر خطرناکی مونگتا چی کم سزا ملاوی جی اگا بڑیر ناکار یا بڑیر بدی خواہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ارگز بدی تمناو نکی دا مرگو ابدن ہمیشہ دا پارا بما پسبب داغی سرا قدمت ایدیہم چوڑان دکڑی ولا سنو دی واللہ تعالی علیم علم لرن کرے بالظالمین پا ظالمانو باندی چی مطلب بالکافرین چی کم کافران دی چی کم دا اللہ نا فرمانان دی اللہ تعالی ما تا پتا رکھا او د دې د اعمالو را ته پته را د دې د انجامو او د نتیجې را ته پته راکا ولتجدنهم خامخام وتدیل رب احرص الناس زیاد فرس کون کی په خلقو کی علی حیات پجوند دی دنیا باندې د دنیا دا ژوند ډیر زیات وخت ښه نو علماء کرام ذکر کوي وای د دې دنیا دا ژوند هغه چا ډیر خوخي چې د چا د دنیا سره مینه چې دا چا د دنیا سره مینه او چې د کم انسان د آخرت سره مینه کنه هغه د آخرت ژوند ته خوشحالیږي ښه ٹھیک شو نو دا یهود چې وکنه نو دوی ته هغه د دنیا د آسایشات او سهولیات ورته ښکارېدل او دوی ته پته وه چې بس په آخرت کې زمونږ دپاره بس صرف سزاګارې دي او عذابونه دي نو علما ذکر کوي وایي مشهور بادشاه چې کوم وکنه عبدالملک ابن مروان نومیو نو د په دې خپل دور کې اعلان وکړو کنه وی زما په دې دور حکومت کې وګورئ چېرته یو تابعي کوي نو رای ولئ نو ډېر د تلاش نه پس هغه وزیر ورته وی کنه وی دې پلان کې غر کې چې کم نه هغه یو تابعي پاتې شوی دی نو د ورپسې پیغام ور ولېږو د ورپسې پیغام ور ولېږه چې سره د بادشاه دربار ته حاضر شه هغه ته چې کله پیغام میلاو شو کنه هغه ورته وی موږ د بادشاهانو دربار ته د تلو دپاره نه یو موږ صرف د الله په دربار کې د ودرېدو دپاره یو دته چې کله پیغام میلاو شو کنه نو دی پوه شو چې دا سړی ډېر د کمال تقوا والا دی نو دی ورپسې لاړ او ورته کېناستو ورته وی صاحب زه وی چې کم نه هغه په یو خبره باندې پوه نه شوم او خبره دا ده چې مونږه د مرګ نه ولې یریږو او مونږ ولې چې کم نه هغه دنیا کې دومره ډېر خوشحاله یو نو هغه ورته یو زبردست خبره کوي هغه ورته څه وایي هغه ورته وایي په دې دنیا کې ځکه تاسو خوشحاله یو د مرګ نه ځکه یریږئ چې تاسو دنیا چې کم دی دنیا ښایسته کړې ده ځان دپاره او آخرت مو ځان له ویران جوړ کړی دی آخرت مو ځان له روان کړی دی آخرت مو ځان له خوار کړی دی نو د آبادینا روان کندر ته هیڅوک هم نه ځي که چېرته تاسو ځان له آخرت ښایسته کړی وی آخرت هم جوړ کړی وی آخرت هم تیار کړی وی نو تاسو ته به دا دنیا روان کندر ښکارېدو نو د روان کندر نه هر سړی آبادی طرف ته زور کوي او د آبادی نه خلق چې کم نه ویراني طرف ته نه راځي ځکه خلق اکثر یریږي حق دی کې پوهېږئ ښه ولتجدنهم خامخام وبتدی لرا حرس الناس زیاد فرس کون کی د خلقنا علی حیات پجوند دی دنیا باندې
ومن الذین او دای خلقنا اشرکو چې مشرکان دي یودو خوخیدی احدهم یوددینا لو یعمر دا چې عمر دی ملو شي د تعال پسرت زر کالا 1000 سال عمر دی ملو. هر انسان دا غواړي هر انسان دا غواړي چې زما عمر دی ډیر وي. وګورئ د عمر ډیروالی هغه غواړي چې د نیکوي ګورې ښه او چې کم د الله نافرمانی کې ته اموخته کوي که نه هغه عمر ګورې هم د انسان دپاره وبال دی. او نبي علیه صلات والسلام ګورې نبي علیه صلات والسلام ګورې د ارذل العمر نه پناه غوښتې ده ښه. حضور چې به څه ټایم هم لاس پورته کول که نه نو دعا به یې غوښته وي الله د ارذل العمر نه مې وساته. نو ارذل العمر کم عمر دی؟ هغه عمر دی چې انسان پکې بل ته محتاج وي، انسان پکې بل ته محتاج وي، عبادت په ښې طریقې سره نشي کولی، د خپل خوراک او د سکاک کم حالات دي هغه نشي پوره کولی، د خپل د زندګۍ چې نور کم ضروریات دي هغه په ښې طریقې سره نشي ادا کولی. دغه بیا ارذل العمر دی ښه. او د الله پیغمبر د دې نه ګورې پناه غوښتې ده. نو د ارذل الله تعالی دې مونږ ټول د ارذل العمر نه وساتي ښه. الله دې مونږ چاته محتاجه کوي نه. ځکه د او بیا د اخرنی وخت چې کوم وي که نه هغه بیا د هغې محتاجي ګوره ډېره زیاته ګرانوي ښه. هغه محتاجي بیا ډېره زیاته ګرانوي. الله دې هېڅ څوک هم خپلو بچو ته دې څوک نه محتاجه کوي ښه. او بیا خصوصا د نن دور بچو ته خو دې بلکل نه ښه جي. وما هو ندى عمر بمزحزه بچ کون کے دلنا من العذاب دا عذاب دا اللہ تعالی ناب ایو عمر کچرت عمر ملو چدتا واللہ اللہ تعالی بصیر لدن کرے بما اغسل رے عملون چا عملون کون کری دی پا دی اخبل عمر کی پا دی اخبل زندگی کی چی کم سکڑی دی کنا اللہ تعالی بی دا ارسلت پتلا قل وتو اے نبی علیہ السلام من کانا سوک چیوی عدوان دشمنی کون کے لجبریل آد جبریل علیہ السلام والسلام سراب نو فإنه پس بیشک دا جبرائیل علیہ السلام نازلہو نازلی وحل علا قلبکا پجرستا بندی بإذن اللہ پا حکم دا اللہ تعالی سراب. نو علماء ذکر کئی وی جواب دے اعتراض دا یہودو تا. دی یہودو با دا حضور علیہ السلام نے تپوسو کنا وی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی تا تو وحی سوک راڑی سوک وی دا توحی راڑی. نو حضور علیہ السلام متوی حضرت جبرائیل علیہ السلام دا جبرائیل علیہ السلام ڈیوٹی وی اللہ دا لگولی دا چی دا حضرت آدم علیہ السلام نرا واخلا تر حضور علیہ السلام پوری تمام پیغمبرانو توحی جبرائیل علیہ السلام راوڑی دا خواه. نو حضور و توی جبرائیل علیہ السلام وحی راڑی نو گوار یو مسئلہ ذہن کی دی چی پا تمام پیغمبرانو کی جبریل امین چی چا سخت دیر راغل دے کنا اگا زمونگ استاسو پیغمبر دے گوار خواه. زمونگ استاسو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگای سخت جبریل امین 24,000 زل راغل دے خواه. 24,000 زل جی کم دے جبریل امین ورسخ راغل دے. نو کا اندازہ لگوئی کنا نو دا 24,000 زلہ چی پا 23 سال باندے تقسیم کئی کنا نو تقریباً رس کی 100 زل رازی رس کی 100 زل جی کم در حق رازی خجی. قل وتو اے نبی علیہ السلام من کانا سوک چیوی عدوان دشمنی کون کے لجبریل آد جبریل علیہ السلام سراب نو سدے فإنہو غلط من اربعت اوجہن دا سنور وجوہات پا بنیاد باندی دا غلط رکھا رنبئی نو فإنہو پس بیشک دا جبرائیل علیہ السلام چی دے نزلہو نازلی وحل علا قلبکا پجلستا باندی بإذن اللہ پا حکم دا اللہ تعالی سراب دا اللہ پا حکم باندی دا وحی رازی. زکا دی بوی کنا ویستا دا نبوت زکا نمنو وی دا جبرائیل وی زمانگا دا پلارانو او دا نیکونو قاتل لے وی زمانگ پلارو نکی جے کم در معذب کردی دی خواه. اللہ تعالی جواب ورکی چی جبریل امین چی کم دے کنا اگا چی وحی راڑی اگا چی اوکار کئی نو اگا سکی ویفعلون ما یؤمرون دا اللہ دا طرفنا چی برتکم حکم کی گی نو فرشتی اگا کئی خواه. مصدقا تصدیق ان کے لما دا پار دا سبین یدئی چمک کی ردین دی وہدن ہدایت تے وبشرا خوشخبری ورکون کے للمومنین دا پار دا مومنانو من آسوک کانا چوی عدوان دشمنی کون کے للہ دا اللہ تعالی سرا
وملائکتی د فرشتو د الله تعالی سره ورسوله او د پیغمبرانو د الله سره وجبريل د جبرائیل علیہ السلام سره میکائیل او دو میکائیل علیہ السلام سره فإن الله پس بیشک اللہ تعالی چی دے عدو عذاب ورکون کے دے للکافرین کافرانو تا. نو علماء ذکر کئی عدو پماند معذبا سر دیکھا معذبا اللہ عذاب ورکون کے دے. وَلَقَدْ پتاکی سراب انزلنا نازل کرد منگا الیک تاتا آیات بینات اغا نشانات واضحاب اغا الدالت علی رسالتی وعلی توحید اللہ اغا معجزات او اغا نشانات چستا پر رسالت او دا اللہ پا وحدانیت پاند دلالت کی. وما یکفرو انکار نکی بیا پدی سر الا الفاسقون مگر فاسقانو نافرمانان. او کلما یار کلچ عاہدو وعدو کی دی عاہدن پکلک وادی سراب نبذہون اغرز ولا فریق یویدل منہم ددین دی وادی یار وعد سوا وعد دعوا اللہ تعالی و توی چی کچت اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام تاسو ترولی گی کنا نسبا کوئی لتؤمنن به ولتنصرنه تاسو با پدی حضور بندی ایمان ناڑی او دا مدد بکوئی خواہ ٹھیک شوا. بل اکثرهم بلکہ اکثر دینا لا یؤمنون ندی ایمان ناولون کی پا کتاب خپل بندی. ولما جا عمر کلا چرال دی سخا رسول پیغمبر من عند اللہ دا جانب دا اللہ تعالی ناب مطلب تنسدی رسول الموعود فی کتابهم چی دا کم پیغمبر دراتلو وعد دی سرا پا تورات کی شویوا دا دی مذہبی کتاب کی دا اغا دراتلو ذکر شویو خجی مصدقون تصدیق کون کلمہ دا پارداسو ماہم چی دی سرو نبض فریقن اردو یویڈلی من الذین دا خلقن اوتو الكتابا چی ورکل شیو دیتا کتاب اللہ کتاب دا اللہ تعالی وراء ظہورہم رسول شاگانو دا دینا مطلب سرے کتاب اللہ دا دی پا دی کتاب کی چی دا حضور علیہ السلام کم صفات کم نشانات او دراتلو کم علامات ذکرو کنا نو دی اگا دا خلقو نا پٹ کرل خواہ اگا خلقو تبے نبیانول. نو علماء کرام ذکر کئی وی مقصد داو وی که خلقو تا دا پیغمبر علیہ السلام دا صفات دقت واضح بیانو کنا نو خلق پا حضور ایمان ناڑی خواہ. کعنہم گویا کی دی لا یعلمون نپی جنی دی لراب واتبعو تابی شدی ما دعا سحریات و تتلو الشیاطین چلستلو بشیطانانو علا ملک سلیمانا پا بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی. وما کفرا کفر نو کر سلیمان علیہ السلام لئنہو نبی. نو علماء ذکر کی وما کفرا پماند وما سحر سرا حضرت سلیمان علیہ السلام میں سحر نہ ذکر خواہ. نو علماء ذکر کئی وی دا جواب دے دا اغا اعتراض چو علماء لکلی دی کنا وی دی یہود بوی وی دا حضرت سلیمان علیہ السلام پا شریعت کی چکم دے کنا وی سحر دا کول دا وی جائزو. حضرت سلیمان علیہ السلام میں چکم بادشاہی کردی دا کنا وی دای دا دی سحر پا بنیاد باندے کردی دا. اللہ تعالیٰ دا اغی خبر جواب تلتور کئی خواہ. ولیکن الشیاطین لیکن دا شیطانان کفرو کفر کون کیو یعلمون الناس السحر خودلو بے خلق تجادو وما انزلا چنازل شوی علی الملکین پا دو پرشتو بندی بے بابلا پا بابل خار کی حاروتا چی حاروت و ماروت او بل ماروتو نو دو فرشتے اللہ را لے گلی چی دا خلق پرنونو کی دا کی سحر اگا خباست پیدا کی دا خلق پرنونو کی دا دی سحر ننپرت پیدا کی خلقو تا دا سحر او دا معجزی پرکو خی خلق دا دی سحر نلری کی دکا دا خلقو اغا یقین پا سحر باندی شبیو. ٹھیک شوا. وما يعلمانی نبقود دی من حد یو کستا حتی تردی پور یقولا چی وویدی دوارو انما بیشک خبر دادا نحن منچی فتنة ازمائشو فلا تکفر پس کفر مکوات پس سرا بے اعتقاد التاثیر من الكواذب الشیاطین چی تد دی شیطانانو پدی دروغ باندی یقین کے او بیا یقین دیم دی چی دی کی تاثیر دا شیطانان اچھی یا پدی کی ذاتی تاثیر دینو نو پا یو سیس کی تاثیر ذاتی نی پا ہر سیس کے اثر اچھون کے سوکتے اللہ دیکھا. فیتعلمونا پس دکول بدی منہما ددی دوارونا
ما اغس یفرقونا چی جدائی بیرا استبی پدی سراب بین المرئی پما بین د سڑی کی و زوجه او د خزی دکی. نو علماء ذکر کئی وی اغا تعویزات او اغا مجربات اغا بے کول کنا چی پاگی سر با اختلافات راتلل. ننم گوره دیر دا سیدی چی اغای گوره دا اختلافاتو او دا جنگ جگڑو او دا گنده کارونه چی کم دن اغا کئی. نو گوره یاد شاتی چی کم انسان دک کارونه کئی کنا نو دا دی گوره دا اسلام سر تعلق نی خوا. لیکن اسلام کی سحر کول دا حرام دی گناہ کبیرہ رکھا. او بعضی اوقاتو کی خدا سحر انسان دو اسلام نم اوبازی خوا. وما هم نو دی بضارین در رسون کی بی پدی سیر سر من حد یو کستا الا باذن اللہ مگر پیرانی دا اللہ تعالی سراب. ویتعلمون از دا کول بدی ما اغسی ضرهم چی تکلیف پیرسو دیتا ولا ينفعهم پایدہ بے نور کول دی سیر دیتا. ذکر سحر چی کم دی کنا دا نقصان دی. ولقد پتاکیک سرا علمو خامقا ظاہر دیتا لمن خامقا آس اشتراو چی غرکڑیو دی دی لراب ما لہو نشتر دا پارا پی الاخرت پا آخرت کی من خلاق صحیح سمو قرار دا جنتنا. اللہ وی چی کم انسان دا سحر مختار کردے سحر منتخب کردے کنا دا اللہ تعالی دا وحدانیت پا مقابلہ کی ندک کہ انسان تا جنت کی سزائی نشتے خواب. ولبیسا خام خاڑیر بد دے ما آس شراو چی خرچ کرل دی بی پدی سران فسوم زانون اقبل لو کانو یعلمون کاش کچارت دی پوئی دے نما فعلو ذالک دا کار بینو کڑے ولو انہم کچارت دی آمنو ایمان روڑے واتقو او پریزگاری اختیار کڑوے لمثوبتن خامخا اجر و ثواب من عند اللہ دی جانب دا اللہ تعالیٰ نا خیر بہتر دے. لو کانو یعلمون کاش کا چرت دی پوئی دے نو سچل بے کو دی با دمر جی کم نر دا اللہ تعالیٰ دا قوانین مخالفت پہ نکو خوا. صدق اللہ العظیم. سبانہ بے سلور بجی کو یار ٹھیک شو جی سلور بے سبانہ شروع کو خیر انشاءاللہ ذکر ٹیم سبق لک دی رول گوڑی سلور بجی بشروع کو جی صحیح شو جی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ زمان دا طول دا ناست قبول کا. اللہ من طول تا دا قرآن پاک صحیح پوہرا نصیب کا. اللہ زمان گناہون سمر چی دی کہ صغیر دی کہ کبیر دی اللہ طول را تماف کا. اللہ دا سمر ملگری چی دلتا کی دی مجلس تراغلی دی یا بہر ناس تے اکڑا اللہ طول تا خیر و برکت ورکا. اللہ طول خوشحالکا. اللہ طول تا دا خپل شان مناسب دا دی ناس تے بدلی پا دنیا پا آخرت کے ورکا. اللہ منگ دا تانو تاثیرونو اسپتالونو اکسیڈنٹونو اساتا. اللہ منگ دا خراب مرضونو دا لا علاج بیمارونو اساتا. اللہ زمانگ مریضانو لشفا ورکا. اللہ سمر مسلمانان پر روحانی یا پر جسمانی امراضوں کے مبتلا دی اللہ دا خپل کور کوئی اوبور لدارو کا. اللہ بے اولادو تا اولاد ورکا. اللہ بے رشتو تا رشتے ورکا. اللہ بے روزگارو تا خلی دے عزت روزگارو نا ورکا. اللہ چاہتا دے روزگار و کاروبار ورکڑے دے. اللہ پا دے روزگار و کاروبار کے ورتا ترقی و برکت نصیب کا. اللہ سمر مسلمانان قرض داری دی قرضی والا ادا کا. ضرورت مندی ضرورتون ورلا پورا کا. اللہ دا امت مسلمہ طول مڑو تا بخنو کا. اللہ دا ناس ملگری چی سمر دی زمان دا طول دا مغفرت او دا بخن پیسلی او فرمایا. اللہ دا دی زڑون طول جائز دعاگانی قبولی کا. اللہ ما تا چی چا دا دعاویلی دی ای زمان دی ملگرو طویلی دی اللہ دا طول جائز دعاگانی قبولی کا. اللہ دا طول جائز تمناگانی پورا کا. اللہ دا طول جائز ضرورتون دا خپل درنا برابر کا. اللہ من طول سر دا احسان او دا کرم معاملو کا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.